الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الحكيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیاتونو کې د توحید مسله، د رسالت مسله او د بعث بعد الموت مسله قرآن بیان کړ او په هغې باندې براهین او دلایل پیش کړ. د دې نه وروستو د قرآن عظیم الشان شان الله واضح کوي او د هغه قرآن چې کوم کارونه دي هغه کارونو ته اشاره کوي. نو فرمایي ان هذا القرآن یقینا دا قرآن کریم یقص علی بنی اسرائیل بیانوي په اسرائیل باندې اکثر هغه مسائل هم فيه یختلفون چې دوی په هغې کې اختلاف کوي. په دې وخت د نزول د قرآن کې چې کومه د علم او د آسماني وحی کومه کورنۍ ثابتله نو هغه بني اسرائیل. دا د تورات نومي کتاب الله دوی له ورکړی او موسی علیه السلام غوندې پیغمبر ورته الله را لیږلی و. نو دا د یو علم یو کورنۍ حسابېدله، خو د هغې باوجود دوی په ډېرو مسایلو کې داسې اختلافات شروع کړي وو چې هغه بالکل د حد نه اوتي. نو الله رب العزت او فرمایل چې ان هذا القرآن دا قرآن عظیم چې دی یقص علی بنی اسرائیل بیانوي په بني اسرائیل باندې اکثر او ډېر هغه مسائل هم فيه یختلفون چې دوی په هغه مسائلو کې اختلاف کوونکي لکه د عیسی علی نبینا علیه السلام په باره کې دوی دا خبره کوي چې یو ډله په دوی کې راپاڅېده او هغوی دې حده پورې د عیسی علیه السلام او د هغه د مور بی بي شان دونه اوچت کو او افراط یې پکې وکړو د هغوی په تعظیم کې چې هغې ته الهان وویل. لکه دا نصوارا دا لوبه وکړه. بل طرف ته یهودو خبیثانو د عیسی علیه السلام او د هغه د مور په باره کې دومره کمی وکړو او دومره د هغوی هغه عزت باندې حمله وکړه چې عیسی علیه السلام ته ساحر وایه
او داغه مور ته بدکار او بد عمل وویله. دا هغه اختلاف دی چې د دوی په منځ کې په دې یو ښکارا مسائل کوئی بالکل په ډاګه مخې ته راغلی دی. یو طرف دونه افراد کوي چې انسان د الوهیت مرتبه ته رسي، او بل طرف ته یو اولو العزم پیغمبر او دغه پاک مور چې قرآن داغې صفایي بیانوي داغې دومره هتک کوي او بېعزتي کوي. دارنګې د الله تعالی په صفاتو کې هم دقسې ګوتې به دوی وهلې، او دا نور داسې تاریخي ګڼ مسایل دي چې دا په خپل منځ کې په دې کې همیشه اختلافات او جګړې په دې کې سازي کړې وي. قرآن کریم داسې یو کتاب دی چې هغه دا ټولې مسایل چې کوم د دوی منځ کې په اختلافي مسایل راغلي وو دغه ټولو بیان یې ورته وکړو. د دې نه دا معلومه شوه چې قرآن کریم د الله هغه آخري دستاویز دی او آخري هغه کتاب دی چې دا د الله د طرف نه بالکل آخري پیغام دی انسانیت ته، او آخري خبره د الله د انسانیت سره. قرآن هغه عظیم کتاب دی او دا قرآن وانه لهدن، دا قرآن رهنمایي کوونکی دی د درست لار ښایي. وهو رحمة للمؤمنین، او دا سبب د مهربانۍ دی د مؤمنانو لپاره. قرآن هدایت د ټول عالم لپاره دی او رحمت د ټول عالم لپاره دی، خو په قرآن باندې فیدې څوک اخلي؟ قرآن ته په درنه سترګه څوک ګوري؟ نامؤمنان. نو ځکه وفرمایل چې وانه لهدى ورحمة للمؤمنین، کنه قرآن د ټول جهان دپاره هدایت او رحمت. ان ربک یقضی بینهم بحکمه، یقینا رب ستا فیصله به وکړي په منځ د دوی کې بحکمه، په خپله فیصله باندې، حکیمانه انداز باندې او حاکمانه انداز باندې. او هو العزیز العلیم، دا الله زورور علم والا دی. مطلب دا دی چې هغه ورځ چې په هغې کې به الله عملاً فیصله کوي او دو ټوک فیصله به کوي، هغه ورځ لا نه ده راغلې. هغه ورځ د قیامت ده. اوس قرآن قولی او عملی فیصلې کوي لګیا دی، خو اصل فیصله دا به الله رب العزت کوي. او بحکمه بحکمته معنام ده، او بحکمه خپل معنام ده. د دې وجه نه مفسرین دا ترجمه کوي چې یقینا پروردگار ستا اے محمد صلی الله علیه وسلم یقضی بینهم، فیصله به کوي په منځ د دې خلکو کې بحکمه، په خپل حکم حکیمانه باندې، د حکمت په تقاضا باندې به فیصلې کوي. او بحکمه بسلطانه و ملکه معنام ده، فیصله به کوي خپل حاکمانه انداز باندې، او دا به آخري فیصله، او دا به دو ټوک فیصله. او ځکه چې وهو العزیز، الله زورور دی. الله چې څه فیصله وکړي هغه څوک چیلنج کولی نشي.
الله چې څه کار کول غواړي څوک یې منع کولی نشي او زورور دی القاهر فوق عباده زورور دی په خپلو بندګانو باندې او العلیم پوهه دی په حالاتو د مخلوق باندې د مخلوق په هر ذره ذره باندې پوهه دی نو سره د طاقت او زور نه د مخلوق تمام حالات ورته معلوم دي نو کومې فیصلې چې به کوي په عدل او په انصاف باندې به کوي فتوکل علی الله پس پیغمبره ځان اسپاره په الله باندې اعتماد وکړه په الله باندې انک علی الحق المبین یقینا ته په حق واضح باندې د حق په یو ښکاره لار باندې ته روان یې چې د شک او شبهې نه بالا تر شوې ده ته په هغې روان یې او چا چې په الله باندې ځان وسپاره ومن یتوکل علی الله فهو حسبه چا چې په الله باندې ځان وسپاره دا وله کافي دی بس په بل چا اعتمادونو ته بیا حاجت نشته انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين نبی صلی الله علیه وسلم ته الله وایي انک یقینا ته چې لا تسمع الموتى ته نشي اورولې مړو ته ولا خبره او ولا تسمع الصم او ته نشي اورولې کڼو ته الدعاء رابلنې لا اذا ولوا مدبرین هغه وخت چې واوړي دا کاڼه مدبرین شا کوونکي وما انت بهاد العمي نه ته خونه کوونکې ړندو ته عن ضلالتهم د ګمراهۍ د دینه معنا دا شوه چې د دې کفارو مثال د مړو دی د کڼو دی او د ړندو دی دا کافر دی په مثال د مړي دی ځکه چې دکې روحي ایمان نشته روحي ایمان او د دې مثال د کڼو د دې کفارو مثال د کڼو دی او خاص کر کله چې کون تا ته شاکی او تا ته شاته بیا نه ګوري او سر ښکته کي او تیز شي نو که ته ورته ډنډوري ووهې نو بیا یې نه اوري ځکه چې بسا اوقات کون تا ته ګوري نو په اشاراتو باندې به یې پوهه کي او چې دا کون تا ته شا کي او روان شي او ته ورته شاته چغې وهنو بیا دقسې مثال د دې کفارو دی او د دې کفارو مثال د ړندو دی دا د حق لارې نه ړانده دي د دوی د زړه غوږونه کاڼه شوي او د زړه سترګې ړندې شوي دي دوی په دې باندې حق نه ویني نو پیغمبره یقینا دا تسلی د پیغمبر اسلام ته یقینا ته نشي اورول د قبول کفارو ته چې هغه په منزله د مړو باندې دي او نه ته اورول کڼو ته کولی شي خپل آواز هغې ته نشي رسولی اذا ولو کله چې واوړي دوی مدبرین شا کوونکي نو په دغه وخت کې خو او تا ته ګوري را ګوري نه نو دې وخت کې خو بلکل ته دې ته بیا آواز نشي رسولی
او وما انت بهادی العمیان تو درست لار خودون کې رندو تا عن ضلالتهم د گمراهی داغینا چې هغې د هغې د گمراهی د لارې نه راواړې او په درست لارې واچې ان تسمعو ته اورول د قبول نشي کولی الا من یؤمن بآیاتنا مگر هغه چاته چې ایمان راوړي زموږ په آیاتونو وهم مسلمون نو ای دوی گردن نهاد او ای دوی تابعدار ایمان راوړي او ځان الله ته تسلیم کی ځان الله ته حواله کی دغه کسانو باندې ته هغې ته حق اورولی شي او دا حق نه وي نو دا تشبیهي کلام دی د کفارو مثال د مړو کڼو او ړندو سره قرآن ورکړی دی د دې نه بعضې علماو دا مسله هم رښتلې ده چې ته مړو ته نشي اورولی نو څنګه چې مړی نه اوري نو دارنګې دا کافر هم نه اوري نو دا مسله یې ترې ایستلې شوې ده چې سماع الموتا نشته مړو ته خبره نشي رسولی او دا ځان له یو اختلافي مسله ده د صحابو د زمانې نه مختلفون فی ده په صحابو کې عمر او عبدالله ذل عمر رضی الله تعالی عنهما لار او ځي او ورسره نور ملګري دي او بل طرف ته عایشه ام المؤمنین دا د هغې سره ملګري دي هغه وایي نه اوري هغه وایي نه اوري مړي نه اوري دا اختلاف را روان دی دا په صحابو کې وچلېد او ائمه او مجتهدینو ته راورسېد ابو حنیفه وایي نه اوري امام شافعي وایي اوري او دا اختلاف دغه سره روان دی د مولانا شبیر احمد عثماني یو خبره کړې ده او دا نور علما هم کړې ده چې اصل کې سماع الموتا چې څو کم حده پورې په نصوصو کې ثابته ده نو موږ انکار نه کوو او کم ځای چې په نصوصو کې ثابته نه ده نو موږ یې قیاس نه کوو بطور مثال یو حدیث دی هغې ته د قرع النعال حدیث وي قرع النعال هغه دا دی چې کله دا مړی په قبر کې خلک کیږي او ویسپاري تبی ورته ولګوي خاورې پرې واړوي نو دا خاورې چې په واړوي دا خلک دا قبر واروي او دا څوک دا سپلی په خپو کوي او روانیږي او دا کړپار ساشي په دې وخت کې دا کړپار د خپو وړي زما نه خلک لاړ دا اوس نس دی نو مولانا شبیر احمد دغه موږ انکار نه کوو خو ته اوس کور ته لاړې او بیا د قبر خواله رالي اوس یې اوري نه اوس یې نه اوري هلته خو صدا حدیث و او دلته یې په څه شي باندې ثابت دی نو چې کوم ځای کې په نصوصو کې ثابته ده د هغې موږ انکار نه کوو خو چې نصوصو کې ثابته نه ده نو په دې قیاس نه کوو چې هر وخت راځي او مړی هر ځای نه اوري چا پکې دا هم ویلي چې د لنډ ځای نه اوري او د لرې ځای نه اوري دا مختلف علماو په دې باندې مختلف لیکل کړي دي الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه کړي په دې کې یو دا خبره چې د یهودو نصاراو دا کم اختلافات دینی اختلافات راغلي دي او په یو بل فتوی کوي دا اختلاف د ختمېدو نه دی دا یو شی دی چې په اسلام به ختم شي که دا خبیثان دا خپل وران شوی دین چې دی په خپلو وران کړی دی
او دا خپل وران شوی کتاب دا پریدي او قرآن تراشي او اسلام تراشي، نو دا اختلافات بل دوی ختم شي. نمبر 2، کل خلاف بین الناس اليوم، ہر اختلاف چې د خلکو په منځ کې نن دی، سيحكم الله تعالی بین اهلی یوم القیامه بحکمه العادل، ذره چې الله و فیصلو کی د دغه مختلفینو په منځ کې په خپله فیصله عادله باندې، او ویوفى کلا ما له او علیه وهو العزیز الحکیم، او هر یو ته به ورکي هغه چې د ده د پیدې لپاره دی او یا د باندې ضرر دی. مطلب دا دی نیکۍ کړي نیکه بدله به ورکي، بدۍ کړي بده به وله ورکي. نمبر 4، الکفار اموات، کفار مړه دي لخلو ابدانهم من روح الایمان، ځکه د کفارو بدنونه د روح د ایمان نه خالی دي. ولهذا هم لا يسمعون الهدى، دې وجې نه هدایت نه اوري، ولا يبصرون الآیات، او نه آیاتونه د قدرت اینی. ومهما كانت واضحات، هر څومره چې په ډاګه ولي نه، نو په حالت داعیهم لازم دي پر بلونکي د کفارو ان يعرف هذا فيهم، چې دا خصلت په دې کې وپېژني، او وليصبر على دعوتهم ودعويهم، او صبر وکي پر بلنه دوی باندې چې الله ته رابلي، که دوی هر څه کوي ته به ورله دعوت ورکړي ان شاء الله. واذا وقع القول عليهم اخرجنا له دابة من الارض، سبا سبق ان شاء الله.